السلام علیکم ایوریون، څنګه تاسو ټول خیرونه دي؟ نو نن به موږ پخو ډابا سټایل چنا دال. دلته مې 1 کپ چنا دال راواغستو. دا به 2-3 پیرې وینځو او بیا به د 2 غنټو لپاره خوشته کو. تاسو 4 غنټې هم خوشتولای شئ چې څومره دا خوشته شي، مطلب چې څومره ټایم تاسو دې لور کې خوشتول هغه مر په دا زر پخېږي. دلته را دي 2 غنټې وشوي او دا ګورئ ښه مزیدار سافت شو. اوس به دا وبتوي کو او دا به کوکر ته ورواچو. دا به د 30 منټو لپاره په دې کوکر کې وخوټ کو. ورسره پکې دونه اوبه واچو چې دا دال پکې ښه مزیدار پاخه شي. د نیمه چمچ به پکې هلدي پاوډر واچو او 1 چمچ به پکې کوکینګ اویل واچو او یو پیرو پکې سمسای تاو راتاو کو. بیا به پسر کېدو. اوس په دې 10 منټو لپاره پریشر ورکو. نو دلته 10 منټو وشو. اوس په سګیس بند کو چې سټیم تیوزي. بیا به سر لري کو، مطلب چې خاطر پریشر لري شي بیا به سر لري کو. نو دلته تاسو ګورئ دال ښه مزیدار پخ شوی دي. د سمنټو نه بوله سیوا ټیم نه ورکو. دا به موږ دسي دانه‌دار پرېږدو، ډېر زیات به نه خورو. اوس په یو کړایچې راواخلو. دې کې به دسي 4 چمچې تیل واچو. چې تیل ښه ګرم شي بیا پکې د ثابتې مصالې واچو. د دې ثابتو مصالو سره به د دالو ټیسټ ډېر زیات ذایقه‌دار وي. نو مصالې به متیلو کې لږ شانسري کو سوځو به نه. دې نه بعد به پکې یو غټه د پیاز ور واچو، کوم چې موږ په چاپر کې چاپ کړی دا. چې پیاز لږ شان سافت شي بیا پکې یو چمچ د اوږې ادرک پیسټ واچو. بس په دا هر څه مزیدار سره کو سوځو به نه. دسي ګولډن براون به کو. دې نه بعد به پکې د 3 ټماټرو پیسټ واچو. چاپر بخره کنګال کو او دا وبو تور واچو. 2 پکې شنه مرچ کې واچو. 1 چمچ به پکې د دنیا پاوډر واچو. 1 ټیبل سپون او 1 ټي سپون بوته سور مرچ کې پاوډر واچو. 1 چمچ مې ته مالګه واچوله او نیمه چمچ مې ته هلدي پاوډر واچول. اوس په دا ښه مکس را مکس کو او دې باندې بسر کې دا به دسي 3 منټو لپاره پخې کو. نو د مصالو باندې به مهنت کو چې دې را کچپن ختم شي او دلته یو زبردسته مزیدار تړکه تیار شي دالو لپاره. چې څومره تاسو په دې باندې مهنت وکړئ پرې مصالو باندې، مطلب دې خبو نه وکړئ دومره به دال ذایقه‌دار راځي. نو دلته مصالې ښه مزیداري پخې کړې. اوس پکې د خوټ کېدلې دال ور واچو. دالو کې چې کمی وبو وي هغه ته ما سیټ تکړې. اوس په دې مصالو کې ښه مزیدار مکس را مکس کو او دا سمسایو پکې د سپاره مرام وو چې دا دال مات نشي، مطلب دې دالو نه حلوا جوړ نشي ځکه دا خوټ کېدلې دي او خوټ کېدو نه بعد دا ډېر زیات سافت شي. نو دا سمسایو پکې ډېر په احتیاط سره تاوه. دلته ما مالګه چیک کړه. نو لګرا ته کم ښکارېده. نو دسي معمولی شان بوته نور ور واچو. نمک او مرچ تاسو د خپل ټیسټ مطابق اچوي پکې او دسي نیم کپ مې وته نه دالو بو اچولې. وسو پسر کېدو او دا به دسي 15 منټ لپاره د مصالو کې پاخه کو. نو چې 6 منټ وشو سر مې تلر کو او ماشاءالله دسي زبردست خوشبو تی راځي چې زه تاسو ته ویلې نشم. او ریسیپي لا کمپلیټ شوی نه. د دې لپاره موږ یو سپیشل بګار تیارو. نو دا ګورئ مصالو سره پخول نه بعد دا هم ښه دانه‌دار دي، مطلب حلوا دي نه د جوړه شوی. په بلو چې لمې نیم کپ تیل کې خو د لاغه می ښه ګرم کړ. بیا پکې 1 چمچ زیره ور واچول. یو 15 مې وته اسمان ته ګوري مرچ کې ور واچول او دسي 14-15 مې وته کړي پته ور واچولې. د هر څه می خسر کړل. دې نه بعد پکې نیمه چمچ سور مرچ کې پاوډر واچو. اوس په دا په دال ور واچو او فورن وتی سر کېدو چې د بګار د ذایقه د دالو کې ښه مزیدار خوره شي. نو دسي یو منټ نیم لپاره مې پسرې خو اوس په سر لري کو. ماشاءالله کوم ظالمه خوشبو تی راځي. نو یو پیرو پکې سمسای تاو راتاو کو. دې نه بعد پکې لږ شان شنه دنیا ور واچو. دا دنیا پکې مکس را مکس کو او بس دال زموږ تیار شو. ګیس په پسې بند کو او یو بول ته به راواچو او ښه مزیدار به انجوای کو. مرګر دا دال تاسو د روټۍ سره هم خوړی شئ او د چاولو سره هم خوړی شئ. دې نه علاوه دا تاسو په ناشته کې هم خوړی شئ، لنچ کې هم خوړی شئ، ډینر کې هم خوړی شئ. نو د ګارنیشینګ لپاره په لږ شان نوره شنه دنیا ور واچو. نو دا زموږ د ډابا سټایل چنا دال ریسیپي کوم خوښه شوی وي په دې خبر زما چینل هم لایک کړئ، هم سبسکرایب کړئ او هم خپل خپلوان سره شیر کړئ چې هغوی ترې هم خوندونه واخلي.